السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یو ملګری پوښتنه کوي، هغه وایي چې مکسیمم ډېر داسې مریضان دي چې هغوی ته شفا نه میلېږي. زما محترمو وروڼو، دا جواب یې دی چې الله رب العالمین داسې بیماري نه ده پیدا کړې چې هغې علاج نه وي. معنا او مقصد دا دی چې د هرې بیمارۍ سره الله رب العالمین د هغې شفا هم ورلګوي. هغه که سحر دی، هغه که جادو دی، هغه که د سړي تبه وي، هغه که د سړي هر قسمه بیماري وي، د ټینشن په وجې نه اکثر خلک وایي چې ټینشن د وهم علاج نشته دی، خو د هغې علاجونه کتابونو مذکرو ذکر کړي دي. زما محترمو، نن یو داسې وظیفه، یو داسې عمل درته ښیم، په مخ د ځمکه هر قسمه بیماري وي، هر قسمه بیماري انسان ته لګېدلې وي، الله رب العالمین به یې د وظیفې د وجې نه الله رب العالمین دله شفا ورکوي. دا د ځان نه زه نه یم محترمو، دا کتاب دی، تنزیل ورته وي. وظایف القرآن هم پکې دي او نورو ډېرې بهترینې خبرې دي پکې. دا ځان له واخلئ او دې نه د وظایف د قرآن مجید آیتونه دي، دا دې زده کړئ او دا باندې په خپله ځان دموئ. دمګریو لا یا خلکو لا دغو ته ضرورت نشته دی چې دمګریو باندې ګرځې او ته چې کوم دی په نورو خلکو پسې ګرځې، هغه تو ته وایي چې جنات دي به تو باندې وایي، تاسو کلي باندې جنات دي، دا هېڅ هسې ګپ شپ خلکو لګولی دی. دا هر څه حق دي او هغوی دپاره ډېر لوی علم ضرورت دی، د هغوی دپاره ډېر د مشخص ضرورت دی. نن سبا هر یو کس چې بس دا ټینشن کې دی، په ما باندې تویزونه شوي دي. ډېر اکثر خلک دا وایي چې په ما باندې سحر شوی دی. میکزیمم دا کوېسچنې سوالات زیاتره مونږ لره درومي چې څوک وایي چې په ما باندې جنات او اثرات دی، څوک وایي چې ما دماغ کار نه کوي، څوک وایي چې ما کار نه کوي. مخکې ویډیوګانو کې مونږ دا خبره کړې وه چې د الله پاک عبادت کول دا د هر څه شفا ده. 5 وخته لمونځ کول، د قرآن مجید تلاوت کول، خپل ذکر اذکار کول، بیا به تو باندې هېڅ اثر نه کوي چې ته لمونځ نه کوې، ته چې کوم دی اودس نه کوې، ته چې کوم دی نور عبادت نه کوې، قرآن دې نه وي ویلی، نو بیا خو په تو باندې د جناتو او د شیطانانو اثر وي. نو ما محترمو مسلمانانو وروڼو، دا وهمونو نه ځان بچ کړئ او د دغو دپاره بچ کېدو طریقه دا ده چې تاسو 5 وخته په خپل پابندي سره لمونځ کوئ او د قرآن مجید تلاوت کوئ. بیا به نو تاسو باندې جنات اثر کوي، نه به تاسو باندې شیطاني اثرات وي، نه به تاسو باندې سحر کېږي، نه به تاسو باندې جادو کېږي، نه به تویز کېږي، هېڅ قسمه خوف نه. محترمو، د مریض د شفا دپاره یو سړي لاس مات وي، یا سړي وهم وي، یا د سړي ذهني توازن خراب وي، یا دماغ کمزورتیا وي، به هر حال د هر قسمه مریض دپاره د دې دپاره چې کوم دی د ټولو نه اول شرایطو کې دا دی چې دی 5 وخته په جمع سره لمونځ کوي. که زنانه وي په کور کې د پردې اهتمام او ورسره 5 وخته لمونځ، که سړی وي دا د اهتمام د 5 وخته د جمع وکړي. هغې نه پس یا سلامو دغه اسم اعظم نه دی، مفسرین فرمایي دا اسم اعظم دی، نو دا 121 مرتبه ویل او په خپل ځان باندې په خپلو بچو باندې دمول دا لوی افضله خبره ده. بیا به دې باندې څه بیماري اټیک نه کوي. دویم نمبر سورة الفاتحه د قرآن مجید د ټولو نه اولنی سورت دی. په بسم الله سره به یې ولیکي او دا تقریبا ولیکي او دا په اوبو کې واچوي، اوبو کې به یې وڅښي، الله به له دې شفا درکړي. که به یې سړی وي چې زه نشم لیکلی، ټایم نه وي، نور مختصر نو بیا چې کوم دی تقریبا 7-11 مرتبه 11 ځلې سورة الفاتحه دې وایي د هر لمونځ نه بعد. اوبه دې په ځان نه دم کړي، که مریض چې مریض له دې اوبه ورکړي، الله رب العالمین دله شفا ورکړي. د سورة الفاتحه کې اسم اعظم موجود دی. د الله رب العالمین و د بندگانو په منځ کې یوه مکالمه ده، یو خبرې دي چې ټولو نه افضلین او زبردست سورة الشفا ورته ویلی کېږي. سورة الفاتحې ته سورة الشفا وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورة الشفا د هر بیماری شفا ده.
مطلب دا دی که سورة الفاتحه سړی وي الله رب العالمین د الله شفا ورکوي. ما محترم خپل بیمارانو ته خپل مشکلاتو په قرآن باندې حل کوي. د دې لپاره د مونږ چینل، د مونږ ټیک ټاک، د مونږ چې کوم فیسبوک پیج دی دا ټول در سره فالو کوئ چې قرآني وظایف تاسو ته میلاویږي. نور نه قرآني وظایف و اسم اعظم موافق تاسو ته به وظایف میلاویږي. الله مو خوشحال و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.